نو دی مدینه منوره ته راغله د هریره قبیله والا دا مشهوره قبیله ده. نو دی راغله مدینه منوره ته پښته و ها د مدینه منوره هوا په دې باندې موافقه دانش اصل کې جواب دا ویل کې یو مرض دی چې په ګډه کې پرځه پیدا شي او ګډه په دې باندې اوپرتيږي نو دې ته ویل کې هوا موافقه نشوه او معنا د دې د بیماری نو دا په باندې کولږي په دې حدیث باندې امام مالک رحمه الله احمد رحمه الله دلیل نیولې دی چې بول د ما یقول المحروم او راس دا طاهري او جمهور علما هغه قائل د نجاست دي چې نه دا پاک نه دي بلکې دا نجس ځکه دی چې دا خپل کوله نو دا د تداوی د پاره او بیا چې یقینا تداوی به سړی ته معلومه وي چې ما د پاره دا شراب یقینا دا اکثر مسلمان اوخيار حاضر کوئی د دینه ما سوا بل علاج نشتا یا یو حرام شی وی هغه چې د دینه ما سوا بل علاج نشتا دا جائز دا روا دي او کچې تداونه وي نو بیا جائز نه بیا پیغمبر علیہ السلام ورته دادو صدقې وخان نو نبی علیہ السلام د صدقې د وخانو پیدا ته ولي ویل چې دا و د کلام محتاج دی ضرورت په دی وس دی محتاج د دینه ما سوا بل شیونه نو چې سړی مستر او محتاج وي هغه د پارسکل دا جایز دی وایا وسمل اعینهم او اوستل شوي سترګې دې چې په بوکو کې وي دا اوستل بل رکه راځي او سمورا تمر ویل کېږي دې ته هغه سیخان سره کړو هغه ورته پسترغو کې راځو په شان ته پورې کړې شو د ګورو سره دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رایان سره دا چل کړو نو نبی صلی الله علیه وسلم داغي قصاصا او داغي د بدل د وجنات د دې پسترغو کې د سیخان پیغمبر اسلام داټو او دیو دومره وایا چې دې حدیث نه معلومه شو چې د محاربین عقوبت نو دا معلومیږي چې دې عذاب داور قرآن کریم کی ملا تبارک و تعالی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله هغه کسان چې هغه د الله تبارک و تعالی او د پیغمبر سره جنگ کوي او یسعون فی الارض فسادا او مکه کې فساد کوي هغه داري یا د اوجل شي یا د پدار کړي شي او یا د لاسونو او پخې من خلاف اردل بردل دا کار کړي شي او یا د خپل ملک نه هغه وستل شي په دې آیات کې او په دې حدیث کې دې کې علماء اختلاف دي امام مالک رحمه الله وی چې بادشاہ ته د دې اموراتو اختیار کوجنی کپدار کېږي کلاسونه په اردل بدل کوي او کله ملک نشړي دی له اختیار البته کدا محارب سره وجلې نو بیا د دې په مقابل کې وجل دي د دې مقابل کې بل کار دانش امام ابو حنیفه رحمه الله او ابو مصعب مالکی هغه دا وایي چې بادشاہ ته اختیار دی او ان قتلوا کسړې وجلې هم بادشاہ د پر اختیار شتا وجنی په دار کېږي او کچېتا په خلافونه کړي کدمل نشړي دا اختیار لري امام شافعی مولا بعد علماء وایي نه دا حکم په تقسیم باندې بنا دی کدي سړې وجلې مال نه اغستې نو ودی وجلې شي کسړې وجلې مال اغستې نو وی وجنا په دار باندې اوخې گاوا کمال اغستې وی سړې نه وجلې نو لاسونه پخې ورته الدر بدل شي نو دا کاټ کا ایس شي نه دکړي خلګي وی وروړي لار کې کینی خل وی ودرېګا چکلو درو ولکه زېما خاص دا مثال در نویا نه وس یا بل کارو د وینه کونو به هم حکمدار چې دا د ملک نه او شرط تعذير ورته ورکاو تعذير داري چې د وطن نه او شرط نو خل دینه عبرت چې جنو داوا و څنګه چې جنو سړې ودرېږي پتا طریقې کې محاربه کوي ایا دا په صحرا بیابان کې او په خاریه کې هم احناف دا وایي
چې دا صحرا بیابان کې د فقاریه کې څوک نشي کول خاری حکم دانه دی امام مالک شافعی رحمه الله کا په صحرا کې دا کار وکړ کا فقاریه کې وکړ د ټول حکم دا یو شی نو خو دا ورنین سره چې پیغمبر اسلام کړیو بعض علما وایي په دې کې اختلاف دی بعض علما وایي چې دی وخت له حدود نازل شوی نو دی وجنه چې نو د کاغې نو ته حدود نازل شو بیا احیات پیغمبر اسلام احادیث راغله چې مسلم دا منسوخ ده دا منع ده او نو دی وجنه نو سو وینا نازل شیو مسلط نبی رسول سلام چې کړي وا دا د دې په مقابل کې کړي وا دغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم راعین او غي سره دا چل کړي نبی رسول سلام دا غي سره دا چل داو دی حدیث کې دا رااله چې دی او بو وختل پیغمبر علیه السلام او ورنه او زمو شریعت مسله دا ده چې یو سړی د مرګ په تخته باندې ولاړی پانځ کې او بو واړی نو هغه ته بو ورکه دې کسانو ته ولی او بدا ورنکړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داغي وجداوا چې دی راعین وجلیو د اسلام نه مرتد شیو دی وخت د دې احترام باقی فاتنو د اوبوسکل باقی فاتنو چې پیغمبر اسلام احترامن دي ته وګور کړی د کدی مرتد د دې مثال دا څه دی لکه یو سړی په لار کې روان دی د او داسو د اوبو ضرورت ورته پیخیږي دې سره وبشتره دا وی کړه دی وب سړی ته ورکمان او وګوس کی زماده او داسه ګونه پوره کیږي سړی مرتد دی او داس په وکا خو مرتد تسیدن او بدا ورکو ما چې ته وبور کې هغه نه با چې دین تیمو وای ساروی ته ورکولې شي اوخ ته ورکولې شي همدارنګه څومره حیوانات دیغه ته ورکولې شي او مرتد ته ورکولې نشي ځکه دا مرتد دا د سارونه د زناورونه مرتبه کړه نه نو دې مرتد شو د ارتداد د وجه نه پیغمبر علیه السلام دې توبه ورنکړي ودا وبو متور کوي فاستوخم الارض نو دی معنا دار چې دی متلاشیو په حزمه باندې حزمه خراب شي ود دي قلب نو هوا د دې شی و چې د هوا خراب هغه د دې باعث شي و چې د دې موبایي مرضونه په دې باندې لګیدلی و د دې نه بر علاج ده وایا kemudian lagi iman itu masuk waktunya akhir dimana itu akan satu hal itu setelah riwayat apa dengan orang yang memang itu menyatakan ini para hadis harus mengatakan para hadis dengan Tuhan para hadis harus agar menjadi nanti pada dia ada bicara para yang sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum minoritas yang और ये तत्काल बलिया था मकारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाhu alaihi wasallam ने कहा वाला ये सब दुनिया का यावना याना अजय के जो kan kalau kita kalau mau tuh kita dia semua orang orang jadi bahasa kita menurut nama kita mau semua sama kita menurut ada bagi para kita Abu Bakar Sahal yang berlaku adalah adalah aturan terlalu besar ala syariat di mana Amerika di bahasa Rasulullah SAW awali adalah mesti wali berbuka awali karena ada semua para Rasulullah SAW dari Rasulullah dari yang terjadi di mana di dalam Allah Taala Rasulullah SAW دی ونه داغل ناسونه په پرې کړی وینه داغل د کومه کې داغلو اوس خدای نه چلا او فقط نو ډاکټر هغه نه پټیتا و چې د سیو
هغه وخت سره اسباب وسیل نه و نو الته وسیل تر کړی یو شی چې لاندې د کاټ کړ نو په دې سود تیلو کې ویل الله په تخکټ چې کته کړه غونه وخت په اوسه ډول وینه به بند دا د دوا وایي علاج باندې تر وینه بند شي نور وینه راځل نه وَإِنْ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ قَالَ حَدَّثَنا مَالِكٌ بِن بَيْنَ وَحَدَّثَنَا أَبُو قَالَ حَدَّثَنا فُلَانٌ وَحَدَّثَنا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هُرَيْرَةَ وَأَنْهُ وَمَا يَعْبُدُ وَقَدْ وَقَعَ بِالَّذِينَ يَعْبُدُونَ موږ ته دا تفسام نو دا یو نوع استدلال د عقل د دې عقلونه خراب همدارنګه هغه کمیټي چې په سر کې پرسوک چې دی نو دا یا سینه چې دی نو دا اوپر دی اصل کې دا سوریانی لفظ دی نو دا مرض په دیوانه و نوایا نبی د سلام قائم کو لیکن نو چې د دې ورس تلاش ځکه عرب د دې قائم چې کوم هغه ته ویل کېږي دا تمیز کولای شي د قدمونو چې دا قدم دا څه بلکې دا تمیز هم کولای شي چې دا د فلاني سړي قدم دی دا د فلاني قدم دی دا معلومات هم کولای شي چې نو دا په ولېګل ماغي داخل چې نو معلوم کړو او پیغمبر اسلام دا تقوارم دی وجه نو شو ځکه دومره ستانه په باندې وکړه چې هغه لقاح چې هغه پیو ولا اوخي چې هغه تیاری پیوي پیغمبر اسلام ولېګل نبی رسول الله سلام ته دا معلومه شي په وحی باندې چې دا د دې علاج په دې کې دی لاړ او د مرض خشوع استلال د عقل ختم شو سینې پر دې دام خشوع هوا په ناموافق او معدي خرابي او هاضمه خرابي دا ټول علاجونه وشو نو هغه نه بعد د خو نه بعد دومره بد وکړو چې هغه راعي هغه چې د نمړ کړو او کو کې چې د نظام پروا سره وی تکولې نو ځکه پیغمبر علیه السلام دومره سختی وکړو لملعن الرعاة دراعیانو هغه پسترګو کې نو دی لګېدلی وو نو هغه نه چې جنو وستلې وي او معنا دا هغه کې د سیخان ټکړو به تر وستلې وي یا سمورا نو هغه کې سیخان چې جنو داسې ورکړي ولکه راځي چې پورې کې ترکړي وسترګو کې ورکړي نبی رسول الله دا غي بدل باندې نو دا کار وکړو اوصا مراد ته نتیجه نو سپین ضرورت ویل کی دا هغه قطعی ودلته مراد ته ناغذي ورات چې کوم د سپین ضرورت نه جوړ شوی نو دا واسه دې کې حیات روح دا باقی پات نو ژوندې بین حجرین نو سره ورته وټکو نو پای چې د دې سره چې دنو ټکول او دی ویني نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا کار دې ترمو د دې حدیث نه دا معلومه شو چې سړی د خد اوجنی نو سړی په باندې دا قصاصي او په دې باندې اجماع او دویم دار چې کم سړی امام شافعی مولا مسلک مذهب دی چې کم طریقې باندې سړی وجړې مګه طریقې باندې مدام په باندې قصاص کچې ته پتوره مړکړې پتوره وها پکانی مړکړې پکانی مړکا په لږی مړکړې لږی باندې دامن ذکر دا يهودي د دې وین د سر چې جن هغه ټکول او جاری پیغمبر علیه السلام د دې سر دا وټکو لیکن احناف واغی دا مسلک دی چې هر طریقې باندې سړی وجل شي او کتاب چې اخلي هغه په پتوره باندې اخلي نن سبا تور نوي نو بيدا ته په چاړه باندې وا نو هغه مثال دی چې سړی خې ولاسونو ته وټړ نورې ماته پرې نو حاکم به ولګي
په خلاسونه به وټړي سړی به سملي ناغې نه با چې څو وارث دې مونږ هغه راځي هغه به چې دنه قصاص او بدل کېنه دا اخلي. بل دې حدیث نه دا معلومه شوه چې دلته قصاص په قتل مستقلات کې چې محددات پورې دا تعلق نه لري چې کم تیرې شي وي سړی په وجلې کېږي کدا یو درون شي وي غالب هغه باندې مرګ واقع کېږي نو په دې باندې قصاص کوي. لکه دا د جمهور علما او مسلک مذهب امام شافعي احمد رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله وی لا قصاص الا في القتل بمحدد چې هغه اوس بنوي یا کانه وی هغه تیری وی یا لږی وی یا دا تیری وی او یا دا سوي چې غالب دا سوي معروف او مشهور په دې باندې قتل واقع کیږي لکه نن سوا مثال ټوپک دی په دې باندې واقع کیږي یا نور اسباب هغه وسائل دی په دې باندې دا واقع کیږي نو په دې کې قصاص شته او د نور سيزونو کې احناف دا وایي چې کچې تذکرواله پکې نه وي نو بیا قصاص پکې دا نشته. دې پوری کې ورته ولې ودا نبی له صلوات سلام تاسو دې زخمی نه وکړو نو چې چا زخمی کړي فائدہ سوال پیدا ده چې دینه تاسو وکړي نو دې لپاره چې دا قتل ثابت شي چې دا چا وجه نو لکه هغه چې څو وجري نو به سره اوپر دې وجه کو دومره دا د دې مجروح په دې قول باندې مجرد جواز دې په قول باندې دا ثابتېږي نه خو دومره چې مجرم کوي هغه حاکم قاضي راونی دي په دې باندې گواهان چې نو ثابت شو نو بیا به دا قصاصي کې گواهان دیوانوي یا اقرار وکي دیواني که انکار وکړو نو بیا د مجروح په قول باندې ثابتېږي نه کدا حدود دي حدود کې احتیاط پکار دي کېدی شي زخمی ته توی هغه په درد کې دي چې فلاني وجلې هغه تن شو چې هو دغه وجلې یا کېدی شي هغه په خبر باندې پوښوي نه زخم حالت کې دردونو حالت کې دي دا ورته چې نه یو نوم اغستی نو مثال ته ورته چې یا لکه هغه وجلې نمونه یو بل سره مشابه وي یاسین وجلې نه سپین وجلې نه دی او هو هم دغه وجلې یاسین نه سپین جوړ کړي سپین نه چې نه یاسین جوړ کړي پته نه لګي आवाज سره مشابه وي حدود دي او حدود هغه چې نه په شبهات باندې دا حد کېږي نو ځکه د دې قول اعتبار نشته کې اقرار وکړو نو هم صحیح ده یا دوه گواهان په باندې بیا ورسته موجود شو خو دومره فائدہ پکې ده چې هغه مجرم معلوم شي چې هغه به حاکم قاضي راونی سي بیا به تحقیقات نه شروع اور باقر رچوینی ولنا غي قرار وکنه په دې په گواہی باندې دې مجروح دا قطع شوی نه وای لكن ولدنا تجيب الوقائع كنا تجيب هي فقط لا إله إلا الله عليه وسلم فما يعود أحدكم كما يعود الصحب لا يسأله وإن قال حدثنا محمد بن سلام وشاهد قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا جوهر أخذت أربعين أن يبيع على عن النبي صلى الله عليه وسلم بمسلم وإن قال حدثني أبو أنس الإسماعيل قال حدثنا معاذ يعني بن جابر قال حدثني أن قتل أنظر قديم يوم عن قال المسلم رضي الله عنه وعن وجمعوا به فقالت ثنيته فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال استغفر له ويقال حدثني ابو حسن حدثنا قال حدثنا قال حدثني ابن قتاده ابو هريره قال يبي رحمه الله تعالى ان يعطي مؤمنا وقالوا قال نو مکه روایت کې دار او چې دا خپل نو دا علاج کوم دی نو داو دی لګېدلې ولا کار کړو دا ټکي لګول او دې روایت کې رااله بل روایت کې راځي چې نه اعلانو د عجیب دی اعلان اصلي دار چې د اعلان د عجیب یا دا دوه واقعي دي یو واقعه کې نو هغه کې عجیب دی اعلان او بل کې چې نو خپل دا اعلان
نو پیغمبر علیہ السلام په طریقې د زجر باندې ورته وایي نبی علیہ السلام نو دا چې په الله ستاسو تفرید دین دا معلومیږي نه چې سړی ولګي چک پچا باندې ولګي نو هغه ورته لاس په دینه پریدي وي لکه ظاهر حدیث نه دا معلومیږي چې پیغمبر علیہ السلام چې داسې پریدي ته لکه څنګه چې د چې چک ولګي لاس په دینه پریدي ته په چک ولګي دا تحديث زورنه پیغمبر علیہ السلام صدا ورکي دې حدیث نه دا معلومیږي چې سړی چا باندې چک ولګي او هغه لاس دې نو او خو دې لري کې غاښونه دې چک لګون کې وګورځي یو او یاداره چې دې مثال زور ورکی د دې سره چې نو بل تاوان دې ته ورسېږي نو په دې باندې زمان تاوان دانشته صرف امام مالک رحمه الله چې په دې باندې زمان شته غاښونه او تنم زمان په باندې شته د دې نه ما سوا قبل کا زمان شته او جمهور علماوی چې زمان تاوان ويا خبر الدنيا ونور من النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال ربنا كما يقول الله وهو قال حدثنا ورزقهم قال وبي قال حدثنا وبي قال عن يعود الدين من قال محمد رضي الله تعالى عنه ما رسول الله يرى أنتما يقول قال الدنيا ونور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا تقولوا من الأمر ويدعي لهم قد يدعي لهم في ذلك تقبلوا كما يقول القول بقال حتى يعودها ثم تباها قال حدثنا مسلم قال حدثنا فضل قال حدثنا وهو من قال قيل لقد يتعلم النبي رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يتعلم وقد قال من لا يدعو من الذين يعني الذي قال واصلح النبي صلى الله عليه وسلم وما اراد ان كما يقول الله قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا اسامه قال اخبرنا ابن قال اخبرني قال اخبرني الله على ابي عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان يقول زما په عملونو کې دا ډېر مضبوط عمل زما په نسبت زما په دې ډېر کې اعتماد ځکه دا غذا تاسو ډېر لري مو ګرمۍ کې مو پیغمبر علیہ السلام عام اعلان کړی دا عمل د دې طریق اخلاص سره وکړو والله لا يصدق الا من قال صلاه تقريبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله نو د دې روایت نه معلومیږي او امام بخاری او روایت ذکر کړی هغه نه معلومیږي چې انس ابن مالک رضی الله عنه هغه د وچې د ربعی چې وا د دې مغافونه د جاریه چې کوم دی نو هغه چې نو مات کړی او به طلب د عاشق نه و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې نو راغی نبی صلی الله علیه وسلم ورته حکم قصاص نو انس ابن نظر رضی الله عنه هغه ورته ویل چې آیا د دې چې جن غافونه به ماتيږي لا والذي بعثك ذات بنکیږي زماده قسم په هغه ذات باندې چې په حق راغلی لا يفصل ثنيتها د دې غافونه باندې شي ماتول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې الله تبارک وتعالى حکم قصاص دی نو قصاص دا حکم دی بیا چې دې خبر وکړو دا قوم په دی باندې دارږي نو دلته اختلاف د امام مسلم رحمه الله د امام بخاری رحمه الله اختلاف چې جن راغلی ځکه امام مسلم روایت نه معلومیږي چې جارحه د اخد ربیع او په خپل امام بخاری رحمه الله روایت نه معلومیږي چې جارحه دا ربعی په خپل بین اصحاب دویم امام مسلم رحمه الله روایت نه معلومیږي چې دې قسم خلات قص سنیتها نو چې دنو د دې هغه چې دنو ماتيږي نه او امام بخاری روایت نه معلومیږي چې مور د ربیع د دې قسم خو او امام بخاری روایت نه معلومیږي چې انس بن نضر رضی الله عنه نو هغه چې دنو قسم دا او خو بیا علماء چې ما هو المعروف مشهور په دې کې روایت هغه امام بخاری رحمه الله او یا وایي چې دا دوه کې دي
دو واقعي نو یو روایت کې دا رباعي په خپل جارحه ده او په بل روایت کې چې نو خور چې کوم دی نو هغه جارحه ده نو دو هغه حکم دي دو کې دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته القصاص نو معنا دار حد القصاص مستحقین ته نو تاسو چې دی وخت قصاص چې جنو دا اخلي بیا پیغمبر اسلام ورته کتاب الله القصاص حکم د کتاب الله وجوب د قصاص دغه اصل نو بسنه نو هغه حکم دار دی ویل نه زمونږ قسم دینه په قصاص نشي راغلی دینه مقصود د پیغمبر اسلام حکم راکول نه بلکې مقصود دا چې زمونږ قسم دینه په قصاص نشي راغلی دی خلکو ته اورولا چې کم کسان د دې هغه ورثه واغې ته اورولا چې څوک مستحق د قصاص او چې ګور پیغمبر علیه السلام سفارش وکي داخل اولګي عفو وکي د نبی صلی الله علیه وسلم حکم راکول د دې مقصود نه و چې دې سفارش وکي دا قسم ولا خور لګاوي سفارش نه وکړي دې په خپل سفارش باندې ډیر اعتماد چې بالکل هم داسې بکیږي زمونږ اعتماد دی چې داخل با سفارش بدی تکیږي نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی او یا اعتماد او یا دې دومره توکل وکړ په الله باندې اعتماد توکل وکړ چې موږ قسم اخرو الله تبارک وتعالى باندې نو الله تبارک وتعالى اسباب برابر کړي چې دې به عفو وکړي او قصاص به اخلي نه نو د الله په فضل او کرم باندې هغه باندې دې قسم وکړ او مکه ته وشو نو بیا پیغمبر علیه السلام هغه دا ویل چې دا څه خلق شته چې هغه قسم وکړي نو الله تبارک وتعالى چې دې نو بری کوي یو دې معلومه شو دې حدیث نه سره په خپل ګمان باندې قضا خو یقینو ګمان باندې قسم خورلې او بل دې حدیث نه معلومه شو چې د قصاص نه عفو کې نو عفو چې جنو دا مستحب ده او بل دا معلومه شو چې په عفو کې کته سفارش کې نو سفارش هم چې جنو دا مستحب ده سفارش دا مستحب ده او بل دا معلومه شو چې د سړی او د خدای په مابین کې قصاص دا شته چې یو بل اوجنی یا یو بل چې جنو مجروح کې نو په دې کې قصاص دا شته او باب ما رأى في رسول الله قال حدثنا وقت بن حدثنا ويا وابو ما توكل على امر بالله ولا تدعو الى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى مسلم سبحانه لما رسول الله الى يتقبل بل الله رسول الله وتعالى يوم قال الجماعه قال حدثنا حدثنا بما حدثنا يقول يوم قال حدثنا كما قال حدثنا له ذكر ومثل قال قال انت تقول أن أمير الإسلام بالسلام قال حدثنا أبو بكر وعلي رضي الله عنه بلاد البين والدنيا في أمين شبه قال حدثنا أبو سمعنا شبه بلاد ورقة أن رسول بلاد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لن تكون إلا كان على دنيا ولا نور يدوم من دليل قصه دی ویني دي نفس داشته دي ځکه اول قتل طریقه دی جوړ کړو مخکې تاسو ویل چې نیکه طریقه جوړ کړي نو تاسو به ثواب ملایږي کبه طریقه جوړ کړي نو هغه عذاب به تاسو ملایږي نو وینو د دې اول چې دینو د دې حساب کتاب دا به وینو کې مخکې حدیث کې راغلی چې اول حساب چې الله پاک دې مانده کوي نو اصل کې یو د الله تبارک وتعالى د عبادت په مابین کې چې کوم فیصله ده او بدلته حدیث کې ذکر شوی د عبادت په مابین کې د وینو ده او د الله تبارک وتعالى د عبادت په مابین کې اول حساب چې کیږي هغه د مانده کېږي حقوق الله او عبادت حقوق العباد کې خپل مابین کې چې یو بل باندې حقونه دي باقي کې اول حساب چې کیږي دا د وینې کېږي
اوایا واستغفر الله محمد الله بالله وما يدري أن الذين من أخبار حدثنا بالذي جاء حدثنا أبو سليمان وفي علينا جهل والد أخيرا جزاء تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال بين يوم القيامة في الجلال ومن قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا أبي قال أخبر حدثنا أبي بن يحيى حدثنا يقول قال حدثنا أبي بن يحيى بن قال حدثني ابن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ابن سلام وابو بكر قال حدثنا ابراهيم بن منصور قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الله وقفوا قال ثم يقال الله قال يقول لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم صل على نبينا محمد بعد کسان ملګری بیماران دعاګانې وکړي الله مو صحتونه ورکړي الله تعالی حاضر جمع کې څو بیماران الله صحت کامله دې نصیب الله زموږ خاتمه ټول ایمان کامل اهل اسلام دې دین الله کامیاب اشیران د مسلمانانو هر ځای کې هر هم کې الله د خلاصې دعا اسباب برابر یا الله تبارک وتعالى څومره کافرانو کې حدیان دي الله کې نه سنابودي ذلیل او رسوای خپل من کې به اتفاق دي ټول مسلمانانو ته جنت نصیب دې ملکونو یا الله حفاظت وکړي څومره مسلمانانو ملکونو کافرانو قبضه کې الله کې آزاد څومره آزاد دي الله د کافرانو تسلط دي وساتي الله دې ټول علماء او طالبانو خاص مسلمانانو الله حفاظت وکړي د مدرسو د جماعتونو د دیني درسونو خانقاو او مرکزونو الله حفاظت وکړي یا الله څوک د دین خدمت کې هر شعبه کې الله ترقی نصیب کړي یا الله موږ د ایمان د زوال نه وساتي یا الله تبارک وتعالى ورته قیامت سختي نه وساتي د نبی رسول الله تابعداري صحیح معنی کې راته نصیب یا الله تعالی د احادیث مبارکه او علم د ټول طالبانو ته نصیب دې کې درس او تدریس توفیق او نصیب سره زمونږ الله حافظین او پیدا الله زمونږ ټول عملونه لله الا او اخلاص په پیدا یا الله زمونږ ټول اعمال لري او سبحان الله وصلی الله تبارک مولانا کینا را ذکر کله تیر شي کله څه شي